دغه اسبابونه چې پای باندې الله عذابونه نازلوي، یعنی د الله د عذابونو چې کوم عذابونه عامه دي د عید نزول لپاره غټ سبب هغه د نارینه او د زنانو اختلاط دی. نن زمونږ په کالجونو کې، زمونږ په یونیورسټو کې نوجوانان هلکان او جینکۍ په یو بینچ باندې ناست وي، یو کمره کې ناست وي، یو هاسټل کې اوسېږي. اختلاط د هغې خپل منځ کې راغلی دی. حکومت ته دا پته نشته دی چې دا خو سبب د عذاب عامه دی. څومره عذابونه عام چې راځي د هغې لپاره مختلف اسباب دي. غټ سبب پکې هغه دا سبب دی چې نه جینکۍ او هلکان یو ځای تعلیم کوي، یو ځای ناسته پاسته کوي. دا امام ابن القیم رحمه الله فرمایلي. بیا هغه فرمایي واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. او اختلاط تالکان او جنکو چې راشي کنه دا سبب دی د فواحشو د زیاتېدو لپاره، د زناکارۍ د زیاتېدو لپاره، چې دا بیا اسباب دي دغه عمومي مرګ دپاره. عمومي مرګونه چې راځي، وبا چې راځي، طاعون بیماری چې راځي متصله، د هغې لپاره هم غټ سبب دا دی. څومره چې دا عذابونه راځي، که د باران په شکل کې دي، که د سیلاب په شکل کې دي، که د زلزلې په شکل کې دي، که د مهنګایۍ په شکل کې دي، که د بلې او فتنې په شکل کې دي. امام ابن القیم رحمه الله د نصوصو د کتاب و سنت نه مسله معلومه کړې چې د دې لپاره غټ سبب هغه اختلاط د هلکانو او جینکو دی، چې هلکان او جینکۍ شریک یو ځای کې اوسېږي، په کالج کې، په یونیورسټۍ کې، په نورو ځایونو کې. دا یې غټ سبب دی. او بیا هغه وایي امام ابن القیم رحمه الله وایي که چېرته حکمرانانو ته پته وي چې اصل سبب د عذاب عامه هغه دا اختلاط د هلکانو د جینکو دی، وایي دوی به کلي پابندي لګولې وي، خو دې غریبانو ته پته نشته. وایي دا پوه نه دي په دې باندې. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله د امام ابن القیم رحمه الله دغه استاذ شیخ الاسلام والمسلمین فرمایي الاستقامه دا کتاب دی، هغه کې هغه لیکي ان اختلاط احد الصنفین بالاخر سبب الفتنه. دا دوه صنفونه، دا دوه قسمونه د نارینه او د زنانه او هلکانو او جینکۍ د دې اختلاط د یو بل سره ناسته پاسه دا سبب د فتنې دی. وی فالرجال اذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وی هلکان او جینکۍ چې یو بل سره اختلاط شروع کړي، یو بل سره یو ځای ناسته شروع کړي، وی د دې داسې مثال دی لکه اور او لرګي چې یو ځای شي. اور او لرګي چې یو ځای شي، اور چې د لرګو سره یو لرګي سوځي که نه سوځي. هلکان او جینکۍ یو بل سره اختلاط پیدا شي، یو بل هغې ایمانونه سوځي، د ایمان سودا کېږي، هلته به ایمان په سین باندې لاهو کېږي. څومره موږ خپل بچي په کالجونو په یونیورسټو کې داخل کړي، په هغه کالج او په هغه یونیورسټۍ کې چې هغې کې د پردۍ خور او لور سره، د پردۍ جینۍ سره دی یوازې په بینچ باندې ناست وي، په یو کلاس کې وي، یو هاسټل کې اوسېږي. دا خو ما تعلیم دپاره لیږلی دی، د دنیا لالچ مې دی، لیکن ما د هغه د ایمان سودا کړې، د هغه ایمان ما خرڅ کو، د هغه ایمان ما ضایع کو، د هغه ایمان ما ختم کو. د خپل بچی دا خو صرف د پیسو غم ما سره دی، لیکن د ایمان غم را سره نشته دی. ایمان مې ول ختم کو، زما په خبره د ملګري نه خفه کېږي، صرف د اصلاح په نیت باندې ویم، څوک مني مدي ودې مني که نه مني نه دې مني، خدا ایمان خرابوي. ورې